دلته په دې هوټل کې نوست د مسلم لیگ نون مشرانو همزولو کشرانو د پښتون افغان ملت ملی مشر محترم محمود خان اچکزی د پښتونخوا ملیون پارټۍ محبوب چیرمین هغه دلته ورسېدل او اوس به تاسې په مخ کې هغه د خپلو خیالاتو اظهار کوي او موږ تاسې ډېر مشکور یو چې تاسې د موږ بلکې د ټول پښتون افغان ملي مشر ملي رهبر محترم محمود خان اچکزی ته عزت ورکړ او ډېر انتظار مې ورته وکړه او زه دې شعر سره مشر غواړم چې د افغان په ننګ مې وتړله توره د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم او مشر د پارټۍ چې نوي سر نه دلته کښې ارنایز کولو بنیاد چې دا هغه خو د خوشحال بابا د خټکزینې خاورې ته دا اعزاز یې وبخښل دا اعزاز یې ورکړل او موږ څو ورځې مخکې دلته شیرو بھائی چې هغه څټه ولی ویني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د پښتانه قام د ډېر درانه ټبر خټک دلته د دوی په سیمه کې د امیري چوک کې منصلوا هوټل کې د خټکو ډېرو درنو سپېږیرو ځوانانو مشرانو زه اول ستاسې د دې مشر د مسلم لیګ د ټولو کارکونانو د ټولو ملګرو د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې موږ ته مې عزت راکوئ موږ مې د درنو پښتنو کوربنو په رنګه راوبللو موږ ته مې عزت راکوي الله پاک ستاسې ته عزت درکړي عزیزانو انور کمال دې خدای وبخښي انور کمال د مسلم لیګ دلته بنیاد ښوونکی و مسلم لیګ ته عوامي شکل انور کمال ورکوي انور کمال د ما سره یونیورسټۍ کې و ډېر مخکې ده په لا کې سبق وایه زه په انجینرینګ کې هم سره پېژندل مې خو د خدای کارونه دي نواز شریف په لندن کې یو پېښه ورته وسوه اپریشن کې هغه یې پرې شو داسې خطره وه چې خدای مکه دغسې غریب وفات نه سي ده به ما ته وویل په اسلام آباد کې چې خدای دې فضل کړي دا نواز شریف غریب که مړ شه خلو بربادي به جوړ کړي د خدای په خپل کارونه جوړ روغ انور کمال وفات شه نواز شریف ژوندی دی خدای دې ژوندی لري ملګری سړی دی پر موږ ګران دی ښاغلي لورې لګیا ده همت کوي موږ پښتو سره کړې ده تی پښتو سره کړې ده دا به ورسره پالو موږ پاکستان د پرون ورځې خبره ده تی به خفه کېږئ نه پاکستان په دې خټکو کې ډېر داسې خلک شته چې هغه پر پاکستان مشران دي پاکستان د 50 کالو د 3 کالو دی دلته په دې خاوره باندې لیکلی تاریخ دا وایي چې له امونی بس روس سره زموږ بارډر دی په انګریزي ورته اکسس وایي چې له امونی ولې بیا تر اباسینه پر دې خاوره باندې پښتون افغان تقریبا د عیسی علیه السلام د زیږېدنې مخکې لا پروت و د عیسی علیه السلام مور بیبي مریم هم نه وه زیږېدلې چې پر دې وطن باندې دا ولس پروت و مذهب بې بدل و دغه بې بدله وه خو تاریخدانان په دې متفق دي چې دا وطن د دې ښاغلي څوک چې مخه بې راکوله د هندوستان شوګانو ته د هندوستان شو مځکو ته د هندوستان شو دریابونو ته بې ځان رساوه نو لارې پر موږ وه ځکه به هر وخت موږ دوی په جګړه سره اخته وو په بدي به سره اخته وو اوله د نن خلک پروپیګنډه کوي په پښتون افغان دهشتګرد خلک دي کېږري والان هم دهشتګرد دي کېږري والان نه دي هم دهشتګرد دي بس بل کار نه لري خلک علالوي دا شپېره دروغ دي د موږ سره اوله دهشتګردي اول وار چې زموږ وطن ته له پوسه چې کوم خلک رالل هغه د یورپ سکندر اعظم نن یورپ وایي زه د امن کور یم زه د جمهوریت کور یم زه د سړیتوب و د انسانیت کور یم د موږ سره اوله دهشتګردي سکندر یوناني وکړه آخري دهشتګردي له اباسین له غاړې فرنګي وکړه دواړه یورپین دي
دواړه زموږ وطن له په زور راتلل دواړه راله دلته یې زورونه کول دا خو یو وار نه دی زموږ دا بار بار هر وخت زموږ په وطن کې یو غوبل څوک راځه بیا موږ د وطن دفاع کوو بیا دوی موږ وژنه بیا د دې وار تېرېږي بیا چنګیز بیا فلانی بیا عرب چې په دنیا کې د خدای لیوني ګرد پر دې لار تېر شوي دي نو هغې زموږ ولس یو قسم د میدان ښاغلي خو کوي د وطن د دفاع په جذبه د وطن د دفاع لیکن هغه د اتفاق او اتحاد هغه زنځیر یې وشلی دی نن هم د فرد په معنا داسې نه چې زه تاسو ته باټې درکوم تاسو ته خامخا دغه درکوم نن هم د فرد په معنا موږ دا ثابتولی شو چې یو پښتون سړی د یو فرنګي د یو انګریز د یو عرب د یو روسي د یو امریکن د یو انډونیشین سره په کار کې لکه د تر هیچا نه دی کم نه په توره در چا کم دی نه په ننګ در چا کم دی نه په پښتو تر چا کم دی نه په میلمستیا خو چې د کم په معنا یې سره راټولی یې لږ ګران دی ځکه موږ ته دا مشکلات پېښ شوي دي موږ دا زما خپله توجیه ده پښتانه چې یو بل سره روغبړ کوي دا واحد کام دی دا واحد کام دی چې یو بل سره روغبړ کوي ستړی ماشي دا په دنیا کې دا روغبړ نشته هلو هاو آر یو کیا حال ہے آپ ٹھیک ہو ماں باپ ٹھیک ہے فلانا فلانا دا واحد کام دی چې یو پر بل باندې دا غږ کوي چې ستړی ماشي ما یې دا توجیه کړې ده چې چونکې پر دې وطن هر وخت 50 کاله بعد یو غوبل به وو نو دې کام یو بل ته دا ډاډ ورکړی دی چې وروره وطن پر چوک پروت دی ورور لیوني خو راځي بس سړی همت به تړو ستړي کېږو به ستړی ماشي ځکه دا زموږ د روغبړ برخه شوه چې ستړی ماشي بل زموږ یو شعر دی خدای خبر چا ویلی زه په شاعر نه یم خبر چې اوسنی دی که پخوانی دی هغه د پښتانه د مسلسل تکلیفونو داسې بیان یې کړی دی وایي دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دښمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو دا زموږ د دې کام قسمت دی دا وطن ځینې خلک داسې یو فکره کوي نه زموږ ګمراهي جوړوي چې پلاني کاکا یا پلاني مشر سړي دا خبره کړې ده چې پښتون پر یوه شي اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوو دا سخته غلطه خبره ده دا سخته د ګمراهي خبره ده که پښتون اتفاق نه کولی پښتون یو بل ته لاس نه ورکولی د پښتون به وجود نه وای 3000 کاله کېږي پر دې وطن دی پروت دی هم پښتو وایي هم اتړونه کوي هم بدیل لري هم ننګ کوي هم میلمستیا کوي له دې ځایه پر هندوستان باچهۍ جوړه کړې د دې ځایه د ایران باچهۍ ونړوله دا خبره غلطه ده چې پښتانه اتفاق نه کوي یا پښتانه په دې خبره باندې پوهېږي نه بعد د وخت زمان حال داسې راغی چې موږ اخري ټکره تر دا ځایه پورې خو موږ ډېر سم راوچلېدو چې فرنګی راغلي ټلیفون بند دا ستا ټلیفون دی چې فرنګی راغلی تر دا وخته پورې پښتانه خپله خاوره خپله ازادي خپل بیرغ شک ساتلی علامه اقبال یو شعر وایي ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر دا د اسلام پولې ټاکلي لیکن چې ته وخت باز کوې ته تاریخ باسې خلک خفه کېږي تاریخ دا دی موږ تاسو پیغور نه ورکړو تاریخ دا دی چې څه وخت مشین جوړ شو پیه جوړه شوه صنعتي انقلاب وشو او د یورپ وږي رامخې راوکړه د دنیا د نیولو ایټالي فرنګی پرتګالۍ فرانسیسۍ دا ټوله دنیا خلکو ونیوله دا لوی چین جاپان ونیول دا لوی هندوستان فرنګي ونیول استرالیا فرنګي ونیول امریکا فرنګي ونیول دا اوس یو سوپر پاور دی دا امریکا فرنګي ونیول په اسلام کې د کعبه شریف سنیولې مدینه شریفه فلسطین چې چیرې کلمه ویل کېږي لا اله الا الله محمد رسول الله دا ټوله یا یورپ کې چلی ونیوه یا فرانس ونیوه یا پرتګالي ونیوه په ګرده وطن کې یو ترکان یو ټوکړه د ترکانو یو دا غریب پښتانه دا واحد مسلمانانو چې مکمل غلام د خپله جنډه یې جګه وساتله نو ته فرنګي د موږ سره 80 کاله جنګ وکړي د کښې دغه 80 کاله د ده په پوځ کې
سیک هم سپای و د ده په پوځ کې مراټا هم سپای و د ده په پوځ کې پنجابی هم سپای و کلمه یې ویله روژې یې وې الله اکبر یې وایه د ده په پوځ کې هندو هم سپای و حمله یې د عباسي نه څه پر موږ کوله موږ یې نیولو د فرنګي دپاره موږ کله خبره کام کوو کله د کام خبره مه کوئ کله وایي د ژبې خبره مه کوئ کله وایي د حق خبره مه کوئ موږ د چا سره بدي نه کوو تاسې مسلم لیګیان یاست ډېره ښه خبره ده ښه پارټۍ ده لیکن تاریخ کې بیانوو لږ به احتیاط کوو لږ به ګزاره کوو د پاکستان او هندوستان ټلویزیونان که وګورې کې کتابونه وګورې کې تاریخ وګورې دوی وایي چې بس خلک په هېڅ نه پوهېدل نه په ازادي پوهېدل نه په سړیتوب پوهېدل نه په ننګ پوهېدل بس خدای پاک ګاندیجي یو سړی پیدا کړي موهنداس یې نوم د هغه پلار کرمچند نومېده دا سړی بیا ولاړې افریقې له بیا هلته وکیل و بیا انګریزانو د ګاډۍ نه وترېیه بیا دی غوسه سو ده ته یو قسم الهام وسو به دی راغلی بیا یې لنګ منګ ووهه بیا یې زه فرنګی باسم ازادي غواړم دلته محمد علي جناح یو سړی پیدا سو وکیل و د پلار نوم یې جناح پونجا و بیا هغه همت وکړي بیا یې مسلم لیګ جوړ کړي بس دعاوې کوئ که دا دوه نه وای دلته ازادي نه راتله ګاندیجي او محمد علي جناح کړو دلته ازادي نه راتله موږ ډېر په احترام ورته وایو تاسې مهرباني وکړئ خو په کېږي ما ګاندیجي ډېر لوی سړی و د ګاندیجي پلار ډېر لوی سړی محمد علي جناح هم ډېر لوی سړی و پاکستان یې جوړ کړی دی د ده پلار جناح پونجا هم لوی سړی و لیکن موږ ته تاریخ دا وایي ګاندي د ګاندي پلار د ګاندي نیکه دوی نه وو پیدا سوي محمد علي جناح پلار جناح پونجا او د ده نیکه نه وو پیدا سوي چې خټک د فرنګي سره جنګېدل د ازادۍ دپاره مسعود جنګېدل د ازادۍ دپاره چې وزیر جنګېدی د ازادۍ دپاره چې کابل جنګېدی د ازادۍ دپاره زموږ څخه خلک خپل تاریخ ورکوي ورته هېڅ شی نه واسطه بیا دوه کسه پیدا سو ازادي یې راوړه موږ دا خبره ډېر په دغه کوو که پښتانه کاڼي پر کاڼي د فرنګي سره خپل اډونه نه وای مات کړي دلته تاریخونه نه وای چېرېدلي نه فرنګی چا یې ستلی سو نه واقعي زموږ په همت وتلی دی زموږ په قرباني وتلی البته موږ به خلک منو داسې نو نه منو چې ته ما هغسې ورکوې تا هېڅ نه دي کړي بس یو محمد علي جناح او یو ګاندي و بابا د هغو پلرونه لکه پیدا سوي وو چې دلته ما د خدای جان دا چې ته اوس هم زموږ وطن که د خټکو وطن دی که د افریقا د ده پر سینه باندې بیره راشنه سو د ده پر سینه باندې یو ښوون راشین سو د ده پر سینه باندې بله درخته یو بله سپیرکۍ راشنه سو موږ ته دا وطن چا په خیرات کې نه دی راکړی دا وطن موږ ته چا په زکات کې نه دی راکړی دا وطن موږ ته د معلومو او نامعلومو ډېرو زورورو شهیدانو په قرباني پاته دی اوس دا وطن پر موږ حق لري چې دا وطن موږ خپلو بچیانو ته د دې په ښه شکل په حواله د دې لپاره زموږ د کام خپل تنظیم غواړي زموږ د کام خپل متحده محاذ غواړي زموږ د کام خپل یو صفونه غواړي ته په مسلم لیګ کې یې زندهباد پر ګرد کلي باندې د مسلم لیګ جنډې ولګوي بل سړی دې په جمعیت علما اسلام کې دی بالکل یې پر ګرد کلي درګه جنډې ولګوي بل سړی په عوامي نیشنل پارټۍ کې دی بل سړی په تبلیغ کې دی بل سړی په پلاني کې دی یوه خبره به موږ ځان پوه کوو موږ یو کام یو موږ یو د بل سره تړلي یو زموږ د کام راځئ خدای مې راوړه ستړي مه شئ راځئ زموږ د کام عزت او خدای مه که بېعزتي دا سره شریکه که کام په عزت و مسلم لیګی به په عزت که کام په عزت و تبلیغی به په عزت که کام په عزت و پښتونخوا والا به په عزت که کام په عزت و د چارسدې خلک به په عزت او که کام لوږو سپږو په مخه اخیستی و د دوبۍ په مزدورۍ یې ګزاره وه د کراچي په چوکیداري یې ګزاره وه د لاهور په بوټپالۍ چې ګزاره وه بیا ولکه خان د بېعزتۍ خلاص شي یا تبلیغی د بېعزتۍ خلاص شي یا مسلم لیګی د بېعزتۍ خلاص شي نو ورونو پښتانه وایي زوی په هغه ورځ وه چې مال لیوانو نه یې خوړلی یا دا خبره کوي وایي اسپې د جنګ په ورځ نه څربېږي زموږ وطن ته د خلکو هیله نه مسلمانان در پرېږدي نه کفر در پرېږدي ستا وطن چې سر پر سترګو خوشکاوه وه د مالګو وطن د غریبو خلکو وطن لیکن نن دنیا کې الله پاک غیرتمند ذات دی الله پاک
قسمت ته زموږ ښځې به دعا کوي خدای پاک راله موږ ته قسمت په عربي ژبه کې یو برخه ته وایي الله پاک شي او د کام برخه د کام وطني الله پاک شي وطنونه بېشلي دي غیرتمن ذات دی او پښتون افغان ته تر ټولو غني وطن ورکړی دی په قرآن کریم کې چې الله پاک په جنتونو کې کوم نعمتونه بیانوي دا ټول ستا په وطن کې ستا په قرآن شریف موږ ګرد وایو تاسې ووایه چې ته کوم شی په سوره رحمان کې بیان شوی دی فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان دا ستا په وطن کې ستا سره زر شته سپین زر شته پټرول شته تیل شته زمرد شته بهترین لرګي شته دریابونه بهیږي لیکن موږ پر هغه باندې وږي ورته ناست دا سوال موږ کام نه راوړی دا زموږ لوږي دا زموږ سپږي دا د خدای د جانبه نه دي زموږ پر خزانو پردي ماران ناست دي په یوه چم په بل چم اوس موږ دې نه راغلي یو عزیزانو راسئ سره جرګه سو راسئ یو متحده محاذ خزانو سره دا شاماران پاسو ګرد نه غواړو موږ ګرد نه غواړو که کفر موږ ته زکات راکوي ځان ته دې ورکړي که اسلام موږ ته زکات راکوي ځان ته دې ورکړي پنجابی بلوچ سندی سرایکۍ زموږ وزرونه دي په موږ سره اوسو دی په خپل وطن دی پښتون په خپل وطن دی بلوچ په خپل وطن دی سرایکۍ په خپل وطن دی سندی په خپل وطن دا د دوی وطنونه جنت الفردوس دوی مبارک لیکن زموږ په وطن کې چې الله پاک چې موږ د کراچۍ د چوکیدارۍ په راوګرځو دا په کراره نه کوي دا په کراره نه کوي وایي زوی مور هلته تی ورکوي چې زوی وژاړي دا غږ غواړي ناره غواړي موږ هېڅ اساس نه غواړو پخوا شپېره دوړه وه په مالګو په بیرو خټک ګزاره کوله سواتۍ د دنیا بهترین غرونه یې دي یو پاو زمرود یې په 3 لکه خرڅېږي دی ټول د کوټې په کویلو کې مړ شو پلانې لکه کې سنګ مرمر دی په پلانې دا د اباسین بهیږي دا اباسین بهیږي اباسین د جهان په لسو دریابونو کې غټ دریاب دریاب فرات دریاب دجله ایمازون د امریکې ډون د فلاني ځای د ایران فلانی دریاب خټک مروت ګنډپور پښتانه لکۍ والا د اباسین په غاړه ولاړې وای خدای باران دی پر دې فرشتې ژاړي وخټکه پر دې فرشتې خاندي چې نور دغه لوی دریاب یې درکړی دی خو راویې کاږه اوس به موږ داسې یو نظام جوړو چې هغه لاسونه به نه شو چې زه خپلې اوبه پر دا خوږو ځمکو راولم که د ما سره پاکستان ښه دی داسې نه شم کولی اوبه به زما وي د خیرآباده څه چې کومې اوبه راوځي د خیرآباده څه د پاکستان په حساب د خیرآباد ورپورې چې کومې اوبه راوځي دا 110 میلیون ایکړ فوټ 110 میلیون ایکړ فوټ چې پر یوه جریب مځکه یو فوټ پوله ووایه دا د اوبو ډک دا 1 میلیون فوټ دا یو فوټ دی یو ایکړ مځکه 2 جریبه ځمکه چې یو فوټ پوله پر ووایه د اوبو یې ډکه کې دا یو فوټ اوبو بلل کېږي ستا د خیرآباد چې راوځي دا 110 میلیون ایکړ فوټ 110 واره 10 لکه معنا د 22 کروړو جریبو ځمکو د خړوبولو دپاره دا اوبه کافي دي دا اوبه راوځي اباسین ستا دی پنجکوړه ستا ده کورمه ستا ده ټوچي ستا ده ژوب ستا دی دا ګرد اباسین ته لویږي د افغانستان لخوا کابل او کونړ په ګډېږي د باران اوبه هم ستا دي دوی سره وبېشلي هر چا چې بېشلي دي غونډۍ مې خنخېلو ولا د سطر کړی د دغه پر دې معاهده باندې 100 برخې اوبه دي په دا کې 50 پنجاب ته ورکړي اوله سره 50 پنجاب ته ورکړي 38 سند ته ورکړي دا یا اتیا 8.5 تا ته د قیامته پر دې لیکلي دریاب بستای د اسمان اوبه بستای واړه واړه دریابونه بستای د کابل څخه به کابل په ګډېږي کونړ به ګډېږي اباسین په ګډېږي د قیامته به ته وایې 3 برخې لګوي بل اوس ترې 3 نیمې ورکړي دا معاهده د روسو پورې لا دغه نه ده منلې نواز شریف په وخت کې کړې وه دغه نه ده منلې کونسل اف کامن انټرست پر دې پارټۍ نه ده کښېنستلې موږ پښتونخوا ملي پارټۍ موږ دا معاهده ناروا بولو موږ وایو چې هر څه چې بېشي ویې بېشي
ما اکوړې واخه بیا تر اخري پنجنده پورې دا ګردې وطن لرې نه اباسین ما په منځ کې بهیږي دا کفر دا ناروا ما ته به کم سې کم د خوشحالګوټ پر خوا یا د راغلو ژوړ یا لاندې ما ته به یو سکر غوندې معراج را جوړوي دوه نهره چې یو په ښي خوا راوځي پر دې خوا یو پر کیڼه خوا پر میوالي ووځي موږ به د ګرد پاکستان د میوو د ګرد پاکستان د سبزي د ګرد پاکستان د دغه ټیکه وه موږ هم پاکستان یو چې بل ځای لګوي دلته به ولګو اوبه به زمایي د اسمان اوبه به زمایي زه به د قیامته پورې د باران خواست کوم دا نه مسلماني ده نه پښتو دې دپاره موږ راغلي یو ځانه کلي په کلي ګرځو د موږ سره عقل شریک کوي د موږ سره پښتو شریک کوي پښتانه پر لپورې پرته مځکه چې سره راجمع یې کړې ته خټک یې دا شکردره ده ته شکردرې سه پر درې میله باندې پنجاب شروع کېږي خټک خلک بنګي خیل خټک بني افغان دا ټول غرونه د اباسین د دې غاړې دا په پنجاب کې دي ولې بازار شکردره ده خټک دی ما تربور دی وروره دا په ما ګټ ما په ضلع را ګټ کړ ما په صوبه را ګټ کړ او میاوالي خو به بیا ګورو میاوالي د ون یونټ ته مخه میاوالي د بنو تحصیل د بنو ضلع تحصیل اټک کملپور په پنجاب موږ ډېر زره مربع میلیون ځکه په بلوچ کې یو د پښتانه وطن سره راټول کې تر پنجابي جلا ډېر دی د سندي جلا ډېر دی د بلوچ جلا ډېر موږ خپل وطن په یوه صوبه کې راټولول وه په یوه صوبه کې چې یوه صوبه یې اسمبلۍ ګورنر یې پښتون وي وزیر اعلی یې هم پښتون وي هر څه یې پښتون وي ژبه یې پښتو وي وطن کې پوښتېدل لپاره دلته به زه سیال یم چې ستا د پلار کم حق زما د پلار به وي چې ستا د خور کم حق زما د خور به وي چې ستا د لور کم حق زما د لور به وي چې ستا د زوی کم حق زما د زوی به وي چې ستا د ژبې کم احترام زما د ژبې به وي چې ستا د کلچر کم احترام زما د پټکي زما د دغه به وي بس پاکستان زنده باد تر قیامته پورې داسې نه ده چې زه به ګرد وم چوکیدار یم یو چوکیدار به خوښ دي ګرد پښتانه خو نشي افسران کېدلی چوکیدار به هم وي ډرایور به هم وي څوک په دوبۍ کې مزدوري کوي څوک مستري وي یا ګرد کام چوکیدار بخښنه وه ګرد کام چوکیدار ګرد کام بوټ پالش دا د منلو نه ده دا قومي غلامي ده دا ډېره سخته خبره ده چې موږ د ژبې خبره کوو وایي پښتونخوا کرکې جوړوي ژبې خبره کوي د قوم خبره کوي دا په پاکستان کې نه چلېږي ورور پاکستان خو د پرون ورځې دی موږ مسلمانان قرآن کریم واضح وایي ما هیڅ کام له پیغمبر داسې نه دی لېږلی چې د هغه کام ژبه یې نه ویل بیا محمد پیغمبر ته الله پاک وایي او محمده ما قرآن کریم ډېر ساده کتاب باللسان قومه ستا د قوم په ژبه در لېږلی که د ژبې اهمیت نه وای پر دې سوچ وکړي تعلیم یافته الکوان هم دنیایي تعلیم یافته د مدرسو طالب علمان هم د الله د طرفه چې موږ ایمان ته راوړی څلور کتابه موږ ته پاتې دي څلور کتابه موږ ته پاتې دي تورات زبور انجیل او قرآن کریم که د ژبې اهمیت نه وای خو دا څلور سره کتابه د الله د طرفه دي بیا څلور ژبې ولې دي بیا پکار چې یوه ژبه وای اوله ژبه د تورات ژبه عبراني وه ګرد به عبراني وای لیکن چونکې موسی علیه السلام د یهودو پیغمبر و یهودو لپاره پیغمبر و د هغو ژبه عبراني وه د کتاب ژبه عبراني شوه د عیسی علیه السلام ژبه چار شوې وه د کتاب ژبه یې هغه ده د زبور داود علیه السلام چاره ژبه وه د کتاب ژبه یې هغه ده محمد عربي په عربستان کې وزیر دی د ګرد انسانیت لپاره چونکې مخامخ اول خلک دلته مخامخ چې عربو د قرآن ژبه عربي ده موږ وایو چې پر ژبه پابندۍ مه لګوئ کوم خبره دوی یې مه کوئ د موسی علیه السلام ګرد پیغمبري پر یوه خبره د ده کام غلام دی بل غلام کړی دی وهي ټکوي خوارۍ پکار دي بیا چې خطرې ورپېښ شوې چې څنګه بالک وزېږېدی حلال دی الله پاک په قرآن کریم کې موسی علیه السلام ته وایي و موسی الله پاک ورته ویلی شي و موسی ورسه وفرعون ته وایه چې زما کام ستا له بندګۍ خلاص کړي غلامي
په قرآن کریم کې الله پاک بندګي بللې بیا الله پاک په قرآن کریم کې دا ډېر واضح وایي وایي د ظالم او د مظلوم په جګړه کې زه د مظلوم ملګری نو موږ مظلومان یو موږ د خپل حق طلب کوو د موږ څه هېڅ ملګري نه غواړي الله زموږ ملګری د الله وعده ده ها موږ به خپل بچیان داسې تربیت کوو که د مسلم لیګي بچی دی که د غمین شلر دی که د تبلیغ دی که د بل دی بچی به داسې تربیت کوو چې وبچی د بلو حق ته به نه ګوري یو سړی کمزوری دی خټک پروت دی مځکه یې ډېره ده یا یې کور ښایسته دی یا پیسې لري ګوره زویه دا سره به ظلم نه کوي دا ظلم دی ظلم ناروا دی په قرآن که یو کور هندوی هم ظلم به نه ورسره کوي دا د خدای پاک حکم دی په زور به د چا شی نه اخلي موږ به خپل بچیان داسې تربیت کوو چې زویه د بل علاقه کټ له غلا کول راوړل دا له ظلم دا به نه او یو خبره بله په پټه په غوږ کې ورته کوو چې یو خبره بله زویه واوره خپل حق و بل ته پرېښول دا بېغیرتي ده دا به نه ظلم به هم نه کوو بېغیرتي به هم نه کوو خپل صفونه به جوړوو سره ملګري کېږو به د خپل وطن موږ لاس پورته کړي وایي الله پاک دا څنګه قسمت دی زموږ خلک ورک دي تللي دي دوبۍ له نوکرۍ کوي د دې غریبه دا خیال دی چې دا زموږ لوږې او سپږې دا د الله د جانبه دی د الله د جانبه نه دي الله موږ ته د دنیا هر نعمت راکړی دی په خوله کې یې نشي راچولی په خپله به اباسین ګټو په خپله به د ګورګورۍ ګیس ګټو په خپله به دا پټرول ګټو دا یې نوم چې پاکستان ته یې نه ورکو بلکل یو یې څه لیکن دغونې به ماته راکوې چې زه د دوبۍ د مزدورۍ د کراچۍ د چوکیدارۍ د مسافرۍ په راوګرځول او که یې نه راکوې بیا په جلوس یې غواړم په جلسه یې غواړم د ملایانو په دلیل یې غواړم په قرآن شریف په حدیثو یې غواړم په باس یې غواړم او که آخري مجبوره سوم خټکو بیا به سره کښېنو که په څوباړې به یې په څوباړې دغه زموږ مجلس دی ته یې ډېر کور ودان ډېره مهرباني موږ راغلي یو پښتو وطن دی وګوره د دې احسان به نه راباندې کوي نه زه په تا خو نه به ته په ما چې دا نم ستا کړه احسان دې هم نه منم پښتو وطن د ډوډۍ به خامخا راکوي او بستره به هم راکړه دا منو څلور که دا شی اوس خلاص کړې دا موږ ګرد خلک امریکا کې وي په استرالیا کې وي دنیا سره رالاړ نه شو دغه پخوا به یو بدله ویل کېدله نن د جانان دیدن ته ځمه خدای رالنډ کړي دا څه شي مزلونه اوس مزلونه لنډ شوي دي دلته خبره کوې په امریکا کې ستا تربور راوړي ستا مدعي یم فرنګی هم ګوري اوس نو موږ ته به دا خپله خبره به لږ سم ږدو اوس د خلکو د پښتانه څه بله هیله ختلې ده په زور یې ځان پرې وکاتی مرګ روان دی بې حسابه مرګونه روان دي دا هم یو سوال دی چې موږ خلک زموږ د وطن ګواښ ولې نه کوي افغانستان کې 40 کاله کې جنګ روان او اوس چې موږ خبرې کوو هم به ما خیال 12-15 کس په ګولۍ مړی اخري صاحب اخلي به اوس مري دا ګر جنګ ورته ګوري بل چا خو نه وایي د مسلمانانو 50 ملک هلکه ظالمه ته ولې ګواښ نه راځي امریکا خو نه راځي روس خو نه راځي چین خو نه راځي قرآن کریم وایي که دوی ډلې د مسلمانانو سره اخته شوې فاصله بینکم تاسو ورته روغه وکړئ بیا داسې نه لکه پښتانه یا وایي ورته کښېنئ ښه غوږ پرې کښېږدي که دا سړی مظلوم و دا سړی ګرم و د دې ګرم سړي لاس وکړي چې د ګرم سړي سره جګړه وکړي چې ولې ظلم کوي دې سره دوه غني دي یو ملا غني برادر دی د ملایانو طالبانو یو غني ډاکټر دی هلکه مسلمانانو راسئ دواړه غنیان ونسئ در لاسو یې ونسئ غوږ پرې کښېږدي چې کم یو ګرام دی هغه وپرځوي مځکه ته واچوي چې اوس څه کوي چې هغه ته مې ګولۍ نیولي خپل ځانو ته نو مسلمانان زموږ ګواښ نه کوي پاکستان یې نه کوي دنیا یې نه کوي موږ هی حال که د خپلو د لوږو علاج دی موږ به یې کوو که د خپلو بچیانو د ښه تعلیم علاج دی موږ به یې کوو که د دې خپلو مسافرو راګرځولو علاج دی موږ به یې کوو البته زموږ خبره به نیمګړې وي کمه به وي چې څه خلک ته یې ناست یاست پته د خدای هم پسې پته د قرآن هم پسې که زموږ په خبره کې یو خبره و تاسو ته د پښتو د پښتونولۍ د چوکاټ خلاف ښکاره کېږي موږ ته یې وښایاست لا اله الا الله محمد رسول الله بیا نه کوو که زموږ په خبره کې یوه خبره د قرآن کریم د چوکاټ خلاف ښکاره کېږي موږ په ته یې حق لرو موږ پښتانه یو ته یې ورونه یو موږ ته یې وښایاست البته دا یوه خبره نه منو که دا سپین ږیري وکړي مې نه منم که دا ځوان وکړي مې نه منم که دا ملګری وکړي مې نه چې وروره کښېنه خیر خیرت چې پښتانه ډېر خوشحاله
ډېر خوشحاله دي اسمان ور دي مځکه کښته ده دا یوه خبره موږ نه خوشحاله دي نه خیر خیریت دی بده ورځ ده دا اوس څلوېښت ورځې بعد روژه اختر دا موږ څو کسان سوداله خلک ناست که زه دا قسم واخلم زه نه ګناهګاره کېږم په دغه کښېنی اختر دا اوس چې را روان دی که د چا په کور کې دا سړي په دا سپین پګړۍ والا یا دا ټوپۍ والا سړی یا دا بل ځوان یا دا کاکا که د ده په کور کې څلور زنانې دي بچیان خو پرېږدي وایي خور دی وایي مور دی وایي لور دی وایي د ځان والا قبولداري ده که دی دغه ته په دې اختر دوې جوړې د چټ جامې وکړي چټ تر ټولو ارزانه چې دوې جوړې د چټ جامې وکړي بل اختر یې ولا کړو هاي څه زندګي ده ګرد کال ورک ګرد وطن په تکلیف اخته دوی مزدوري پلانا دغه نمشتوان نه لرو چې خپل نازولي خور ته دوې جوړې د چټ جامې د اختر پروت ستا هم نون جامې نشته تا هم نن چې راغلی پر ښځې دې غږ کړی دی بهترین جامې ته راغوښتې تا اغوښتې دارنګه درې جوړې جامې ته کور ته نه دی دا څه زندګي ده پر موږ تېرېږي که وطن غړ وای بلکل لوږه وای مروت وای لوږه که لوږه وای سپېره دوړه وای هېڅ نه وای ټیک وو قبوله کړې وای هی چې وطن کې دریابونه بهیږي زه د څښلو به ترې څښم خواږه دریابونه بهیږي اوس شکر دی دغه پیدا شو کمپنیانې دي ته و د خدای موږ لښکر برابر باقي سره کول که ژوندی وم د دغه باسین کې به موږ ته برخه خامخا راکړي او دا زموږ پټرول والا کمپنۍ موږ یې ګڼه نه اوسو پټرول والا کمپنۍ 50 زره بیرل تیل وړې د ورځې زه به دې نه درسره کوم دا توان لرم چې دا ودرو ما سره به دلته پلانټ راجوړوي دا تروي راخوږې کوي دا اسانه کار دی نه دی ګران ته زما پټرول وړې زما ګیس وړې دلته به پلانټ جوړوي دغه علاقې ته به د کلي نوم دی تریوک وایي که تریخ وایي ترخه کوی انسانان پراته وروره زما خدای پاک نعمتونه راووتل دا به دلته ماته ښه پلانټ را جوړوي ترخه کویلو به سپینې پاکې اوبه راولې چې زما خویندې ورته خوشحاله شي مندې مو خوشحاله شي ښه مو خوشحاله شي او چې ماته اوبه نه کېره ته یې اوس وړه څو عمر بعد دا تېل هم ونه رسوي شي کسې ونه کوي دې دپاره موږ عزیزانو ګرځو موږ سره مشوره وکړئ د موږ سره عقل شریک کړئ د موږ سره پښتو شریکه کړئ تکړه موږ هم نه شو بیخي به جامې د ګریوان د ګوندې سونه بالالو لیکن دا کول به سره کولی شو چې د ګوړې چای تر مړېدو درکولی شو تر مړېدو یا حی یا قیوم زمان دلته کې څنګه خلک کنه دلته کې خلک دا جوړ دلته کې چې بولا ورو دا باشه سره وګسته بولا دلته کې ورونه